بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري من نعمة او غير د تسمیه نه فارغ شو سورة فاتحه کما چې اتفاقی دا هغه کې شروع کړي. الحمدللہ کہ علامہ بیضاوی رحمہ اللہ یو 15 مباحث بیانی. اول بحث د حمد مدح او شکر تعریفات دا با الحمد هو الثناء و ذکر شي آغازه پوری چی پا هو اعم. دیم بحث حمد مدح او شکر پا منز کی نسبت فهو اعم منهما من وجهن کے بدا بیان شي. دریم بحث دا الحمدللہ نحوی ترکیب دا باغ بلا صفحہ کی ورفعه بالابتداء وخبره للہ. سلورم باس الحمدللہ کہ الف لام کم یو دے تعین دا الف لام بوشی والتعریف فیہ للجنس. پینزم بحث فلفظ دال باندے د دو اعرابون بیان وقرئا الحمدللہ الحمدللہ باتباع الدال اللام وبالعکس. اول بحث د حمد او د مدح او د شکر تعریفات ذکر شوه. خو حمد ذکر الحمدللہ جمله دا او یو جز پکی الحمد دے. خو مدح تعریف کئی او ورسر مناسب شکر هم دے دے تعریف هم کئی. ہم پا لغت کے ستودن توئی ذکا ہم مصدر دا پہل متعدی دے او مصدر پا وہ قسم دے مصدر معلوم مصدر مجهول مصدر مبنی للفاعل مصدر مبنی للمفعول حاصل بالمصدر معلوم حاصل بالمصدر مجهول او قدر مشترک. منگ چوئی چه هم پا لغت کے ستودن توئی دا د هم مصدری معنا دا خو په دیو مصادرو کې دا مصدر معلوم جوړیږي او که ستودن زید کو بیا به مبنی للمفاعل شي که ستایش کو بیا به حاصل بالمصدر معلوم شي که ستود شودن کو ستایل شوه کېدل دا به بیا مصدر مجهول کو کستو د شودنی زید کستایل شوه کېدل زید دا بیا مصدر مبنی للمجهول شي. کستو د شودگی کو دا بیا حاصل بالمصدر مجهول کو. او کما یطلق علیه اسم الحمد دا بیا قدر مشترک شي. که هم په اصطلاح کې ستوي هو الثناء علی الجمیل دا د چا صفت کول دی علی الجمیل په دس یو ښه صفت باندې الاختیاری چې د هغه په اختیار کې وي من نعمتن او غیرها په مقابله د نعمت کې وي او که نه وي.
د هم په تعریف کې ثنا ذکر کړه. ثنا څه ته وایي؟ صفات کمالیه ښکاره کول، دویمه معنا مطلق اوصاف ذکر کول که خیری که شری. درېمه تاسو په پوه شئ مطلق صفات ذکر کول که خیری که شری. لکه حدیث کې دی یو سړی تیر شو وای دا ډېر بد سړی و، نبی علیہ السلام فرمایل وجبت. بل جنازه تیر شو وای دا ډېر بد سړی و، نبی علیہ السلام فرمایل وجبت. صحابه تپوس که څه شی وجبت؟ وای ښه سړي صفت تاسو وکړه هغه له جنت واجب شو، او د دې بد سړي تاسو بدي بیان کړه هغه له دوزخ واجب شو، ځکه انتم شهداء الله فی الارض. بیا وای من اثنیتم علیه خیرا وجبت له الجنه ومن اثنیتم علیه شرا وجبت له النار. نو ثنا ذکر خیر او ذکر شر دواړو ته وایي. درېمه د ثنا معنا ذکر باللسان. بیا به اعتراض وارد شي چې ثنا ذکر باللسان ته وایي، نو هم د باری خارج شو ځکه هغه خو لسان نه پاک دی. نو جواب دا دی چې د لسان نه مراد قوت تکلم دی. الله خو د لسان نه پاک دی خو قوت تکلم خو ورته ثابت دی. هلکه تاسو په پوه شئ د چا صفت کول ذکر خیر کول علی الجمیل په هغه ښه صفت الاختیاري چې د ده په اختیار کې. الکه د جمیل نه مراد اختیاري دی. د اختیاري ټکي کې مدح او باسي ځکه هغې کې که جمیل اختیاري وي او که نه د جمیل کې اختیاري ولې ضروري دی؟ په هم کې ځکه چې الجمیل صفت فعلین، جمیل د فعل صفت دی. الثناء الجمیل وکل فعل اختیاریون، ہر فعل اختیاری. فالجمیل صفت اختیارین، نو جمیل صفت د اختیاریش. جمیل اختیاری ولی دی؟ ځکه جمیل صفت د فعل دی او هر فعل اختیاری دی، نو جمیل صفت د اختیاری شو. و زمونږ دعوه خو ثابته نه شوه چې جمیل اختیاری دی، دا ثابته شوه چې جمیل صفت د اختیاری دی. اوس قیاس مساوات کو. قیاس مساوات دا چې نتیجه د مخکې قیاس به څوک راکو، کبرا سهلة الحصول به ضم کو، نو نتیجه به لاس لراشي. د مخکې قیاس نتیجه دا ده چې الجمیل صفت اختیارین، جمیل د یو اختیاري شی صفت دی. وکل صفت اختیارین اختیاریون فالجمیل اختیاریون، هر د اختیاری شي صفت اختیاری وي نو جمیل هم اختیاری دی. جمیل نه اختیاری مراد. تاسو لکه که مولا جلال ویلی نو هغې کې دا ځای شته، ذهن ته م رالی کرام نه لی. هلته اعتراضات بیا شته، په دې تعریف باندې څو اعتراضات شته او د هغې جوابات هم شته. لکه پې پوه شوئ اوس به پې مولین پوهېږي او که به پې نه پوهېږي موږ ته پته نشته. پخوا زموږ اساتذه خو به پې ډېر ښه پوهېده. من نعمتن، اوس به په تاسې یو اعتراض وارد شي چې جمیل نه مراد جمیل اختیاري شو، نو صفات ذاتیه د الله تعالی ووتل چې د الله تعالی هم څوک په دې صفاتو وکړي ځکه چې صفات د الله تعالی اضطراري دي. وإلا وإن لم يكن اضطراريا
که صفات د الله استراری نشي لازمه حدوث الصفات حدوث د صفاتو براشي لیکن طالب باطل دی چې حدوث د صفاتو نه مقدم مثل دی که صفات د الله اختیاري شي حدوث به ولې راشي ځکه هر اختیاري شی مسبوق بالاراده اراده ته وړاندې او کم سیز نه چې اراده وړاندې شي نو دی وروسته پیدا شو نو حادث شو بل شی ته مخکې شو لہذا صفات د الله تعالی اختیاري نه دي تاسو به جواب وکئ د اختیاري نه مراد ما صدر عن الفاعل المختار یا ما قام بالفاعل المختار او صفات د الله تعالی قائم د فاعل مختار پوری دي نو اختیاري شو دویم جواب بداو کئ حمد عام خاص دی او مدح عام ده دلته ذکر د خاص دی چې حمد او مراد ترنه عام دی چې مدح نو بیا پکې اختیاري او غیر اختیاري دواړه رالل والمدح مدح ستوي دا د مدح تعریف هو الثناء علی الجمیل مطلقا هغه د چا صفت کول دي په ښه صفت چې په هغه کې موجودي مطلقا که د هغه په اختیار کې یو کنی تقول حمدت زیدن علی علم تپری کوي حمدت زیدن علی علمه ویلی شي ځکه په علم دی د هغه صفت وکړو علم د هغه په اختیار کې دی وکرمه ولا تقول حمدت علی حسنه حمدت علی حسنه نشي ویلی ځکه حسن د هغه په اختیار کې نه دی بل مدحته الکه دا یو قول شو چې مدح عام شوه او حمد خاص وقیل چاویلی دی هما اخوان دا دواړه مترادفان دي هر مدح حمد او هر حمد مدح ده دریم نمبر شکر شکر په مقابله د نعمت کې وي قولا په قول سره و عملا په عمل سره و اعتقادا په اعتقاد سره نو هم به په ژبه او شکر په دې دریو طریقو سره کیږي قال شاعر وی دا افادتکم النعماء مني ثلاثه يدي ولساني والضمير المحجبه فائدہ کړه تاسو ته نعمتونو زما د طرف درې طریقې په لاس په ژبه او په پټ زړه کله داسې وشي څوک در سره نیکي وکړي په لاس بدله ورکړي یا په ژبه صفت وکړي یا په زړه کې ورته دعاګانې وکړي دې ټولو ته څه وایي شکر نو د شکر متعلق خاص شه چې نعمت دی او مورد عام شو چې درې څیزونه دي او د هم متعلق عام دی که مقابله د نعمت یو کنه یو مورد خاص دی چې لسان تاسو په پوښتنه کې په پوښتنه نو هم من وجهن عام دی او من وجهن خاص دی او مدح هم او شکر من وجهن عام دی او من وجهن خاص دی او دو کلیان چې من وجهن عام او من وجهن خاص دا دواړو په منځ کې نسبت د عموم خصوص من وجهنی نه د حمد او د شکر د مدح او د شکر په منځ کې عموم خصوص من وجهن دی لکه د ابیض او د انسان په منځ کې د حیوان او د ابیض په منځ کې هلکه پې پوه شئ نو دی اوس نسبت ذکر کوي دویم بحث فهو اعم منهما دا شکر عام دی د دې چا نه د مدح او د حمد من وجهن او اخص دی من آخره د بلې وجې نه او عموم خصوص من وجهن چې نو هلته درې مادې یوه د اجتماع او یوه د اجتماعي او دوه مادې د افتراق د اجتماع ماده دا ده چې چا نعمت هم درکه او د هغه د په خوله صفت هم وکړو نو دا حمد هم شو او شکر هم شو هم به شکر باندې چا څه نه دي درکړي هسې صفتونه کې دا حمد دی او شکر نه دی او شکر به هم باندې چا څه درکړه په زړه کې ورته دعا وکړي نو دا شکر شو هم نه دی هلکه پې پوه شئ که پې پوه نه شئ
تاسو به پیسې کې به پوه نه شئ. موږ طالبانو یو کسو هغه د نوښار یو ځای کې امام و طالب العلم و. هغه زموږ استاد ته تپوس وکړو چې مقتدیان څنګه دي، څه سړیتوب پکې شته که نه؟ سړیتوب تاسو پېژنئ څه ته وایي؟ هلکه سړیتوب څوک پېژني؟ سړیتوب پېژنئ څه ته وایي؟ ښه سړیتوب السلام علیکم نه دی او استاد جی په خیر رالی، دا سړیتوب نه دی. سړیتوب دا دی چې حالاتو ته کتل. نو استاد صاحب ته تپوس کو چې څنګه چې سړیتوب مړیتوب پکې شته که نه؟ هغه ورته ویلو دومره ټرکونه دي او دومره لارې دي زما د مقتدیانو، دا چل دی. هغه ورته پرېږده خدای دې ښه که. نو دې ته مدح وایي. هېڅ هم نه و، ده ته تنخوا هم نه ورکوله، هسې ورسره اوسېده. او چې دی به راغی نو ویل به دومره ټرکونه دي او دومره څیزونه دي. دا حمد شو او شکر نه دی، ځکه په مقابله د نعمت کې نه و که نه. تاسو به پوه شئ مقابله د نعمت نه وه. نو دا ماده د افتراق ده چې سنه هېڅ په هېڅه صفتونه کوي. د لیډرانو صفتونه خلک هسې هېڅ په هېڅه کوي. تاسو ته د لیډرانو څه درکړي دي؟ لیډرانو چاله هېڅ هم نه یې ورکړي او خلک زنده باد او مرده باد اوازونه ورته کوي. ښه کوي یا بد کوي دې سره زما څه کار نشته. خدا دی چې دا هم دی ګورئ شکر نه دی. هلکه پرې پوه شئ که پرې پوه نه شئ. او د علماو صفت او دعاګانې چې څوک کوي نو دا شکر دی. ولې ځکه موږ له دین راښودلی دی. هلکه پرې پوه شئ. فهو اعم منهما من وجه واخص من آخره. ولما كان الحمد، دا دفع د یو اعتراض ده. خلاصه د اعتراض دا ده چې دا نه منمه چې د حمد او د شکر په منځ کې عموم خصوص من وجهین دی. ولی ځکه حدیث کې حمد ته راس او شکر ویل شوی. راس او راس دا خو جزئی، نو گویا کې حمد جز شو او شکر کل شو، او د جز او د کل په منځ کې عموم خصوص من وجهین نه. تاسو به پوه شئ. دویم حدیث کې په انتفاع د شکر سره انتفاع د حمد راغلی ده. ما شکر الله من لم یحمده، چې چا هم نه دی کړی نو هغه شکر نه دی کړی. او چې کوم ځای کې عموم خصوص من وجهینې د یو کولی په انتفاع سره بل کولی نه منتفي کیږي. هلکه تاسو پرې پوه شئ که پرې پوه نه شئ چې بیاض منتفي شه نو حیوان خو نه دی منتفي شوی. تور خر به بیاض پکې نشته او حیوانیت پکې شته. چې حیوان منتفي شه نو بیاض نه دی منتفي شوی، ځکه سپین کاڼی به. نو تاسو په دې خبره باندې ورسېدئ په دې اعتراض باندې. اعتراض دا دی چې حدیث کې هم تراس ویل شوی او راس د شی جز د شی او د جز او د کل په منځ کې عموم خصوص من وجهین نه. دویم حدیث کې دا چې په انتفاع د شکر سره انتفاع د حمد راغلی ده او عموم خصوص من وجهین نسبت چې هلته د یو کلي په انتفاع سره بل کلي نه منتفي کېږي. هلکه تاسو پرې پوه شئ که پرې پوه نه. دی جواب کوي. خلاصه د جواب دا ده هم په شعبو د شکر کې ډېر مشهورو. ولی د نعمت ښه مقابله یې کوله. ولی ځکه اندامونو د لاس په مقابله چې ته د چا د نعمت مقابله په لاس کې، نو دې کې احتمال د بل سم شته. او زړه خو پټ دی، د زړه چا ته څه پته لګي چې تا ورته دعا کړي که خیرې دې ورته کړي دي، دا خو پټ شی دی. او د ژبې خبرې چې کومې دي دا ښکاره دي. نو هم د شکر په شعبو کې یو بهترینه شعبه وه، نو ځکه ورته راس شکر ویلی دی. هلکه پرې پوه شئ. دا جز ورته اهم جز ورته ویلی، جز ادعایی. دویم په انتفاع د شکر سره انتفاع د هم کړې ده، ځکه چې هم دا ډېر یو اهم شی دی. ګورئ، او هر کله چې هم من شعب شکر د څانګو د شکر نه اشیاء للنعم ډېر اظهرو
د نعمتونو په مقابله کې عدل و علی مکانها په مرتبو د نعمتونو وللخفاء الاعتقاد ځکه عقیده پټه ده وما فی آداب الجوارح من الاحتماء او د اندامونو په ادبونو کې خو احتمال شته کنه جعل راس الشکر هم د راس د شکر ګرځول والعمده فيه په قول علیہ السلام په دې قول د نبی علیہ السلام کې چې الحمد راس الشکر او ما شکر الله چا شکر نه دی کړی من لم یحمد هو چې چا هم نه دی کړی په انتفاع د هم سره انتفاع د شکر هم کړی دا انتفاع د هم د مستلزمه انتفاع د شکر لګرځولې ځکه هم په څانګو د شکر کې اهمترینه شعبه ده دې ځای پورې تاسو په پوه شئ لکه والذم نقیض الحمد والکفران نقیض الشکر د حمد او د شکر په منځ کې خو تاسو فرق وپېژانده که یو بل ساده فرق درته وایي هغه دا چې د حمد په مقابله کې ذم راځي او د شکر په مقابله کې کفران راځي هلکه پې پوه شئ والذم نقیض الحمد ذم نقیض د حمد والکفران نقیض الشکر باب کفران العشیر بخاری شریف کې به درته راشي ښځو بارک ورفعه بالابتداء وخبره لله رفع په ابتداء سره ده او خبر لله ده واصله النسب اصل نسب ده نحمد الحمد لله الحمد لله وقد قرئ به او په تقی سره لوستل کېږي په دې سره قرت د نسب هم راغلی وانما عدل عنه عدول وکړه د نسب نه الى الرفع رفع ته ليدل على عموم الحمد وثباته له چې دلالت په عموم د حمد او په ثبات د حمد وکړي الله لره ځکه جمله اسمیه چې کومه د فعلیې نه معدوله شي په هغې کې ثبات یا عمومي پکې دون تجدده وحدوثه نه دا چې دلالت په تجدد او حدوث کې چې جمله فعلیه په دلالت کوي وهو من المصادر التي دا الحمد د هغې مصادرو نه ده تنصب بافعال مضمره چې منصوب کیږي په پټو فعلونو لا تکاد تستعمل ما قریبه نه ده چې دا د استعمال شي د دې سره دا فعلونه ورسره نه استعمالیږي خد الف لام پکې څه دی والتعریف فيه للجنس تعریف پکې د جنس لپاره دی الف لام جنسي دی جنس حمد خدای ته ثابت دی نو بیا به قضیه طبیعیه شي ومعناه الاشاره اشاره الی ما هغه ته د یعرفو کل احدن چې هر سړی پیژني چې ان الحمد ما هو هم څه شی دی وقیل چاویل دی للاستغراق اذ الحمد فی الحقیقت ځکه هم په حقیقت کې کله لو ټول د الله دی کته وای چې د بندګانو هم خصيبتونه خلق کوي کارونه پکې دي نه دی وای ازما من خیرن ایس یو خیر نشته الا وهو موليه مگر الله دا غي ورکون کې دی به واسطن او غیر واسطن په واسطه سره یا بغیر د واسطې نه کما قال الله تعالی لك الله تعالی وای وما بكم من نعمت هغه چې په تاسو نعمتونه دي په من الله دا د الله د طرف دي وفي شعار په دې کې آگاهی ده بانه تعالی حي قادر چې الله حي دی قادر دی مرید دی اراده کون کې دی عالم دی اذ الحمد لا يستحقه ځکه هم مستحق د دې هم نه دی الا من كان هذا شانو چې دای شان ته هم مستحق څوک دی چې هغه نه اراده پکې علم پکې کدا سيزونه پکې نه او دا سيزونه ته بل استقرار خارج شي لکه شعاع چې د انور نه څنګه بل استقرار خارج هغه پکې اختیار نشته نبی هم بسکه وقریا یا پنځم بحث بل قرت کوي وقریا الحمد لله باتباع دال علامه چې دال د لام تابع کې لام مکسور دی دال لام کسر ورکی وبالعکس یا عکس کې الحمد لله الحمد لله تنزیه الکه یو سوال دی چې دا اتباع خو کېږي چې یوه کلمه دا خو دوه کلمې دي نو دی جواب کوي دا استعمالیږي یو ځای نازله ده په منزله د کلمه واحده نو ځکه پکې دا چان چل کېږي تنزیل اللهما دا نازلولو د دې دواړو نه د دې حیثیت نه چې دا دواړه مستعمل کېږي مان منزله کلمه واحده په منزله د یوې کلمې نه ځکه پکې اتباع د دال د لام او اتباع د لام د دال کېږي درود شریف اللهم صل